بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو مشرانو او زما خوږو کشرانو همزولو السلام علیکم. زما نوم حسین خټک دی او نن زه ستاسو سره یو ځل بیا شریف کارپټو کمیونټي باندې حاضر شوی یم چې یاره ډېرو خلکو لکه ما سره په فرنټ هم خبرې وکړې او په واتساپ ګروپ باندې هم خبرې وکړې چې یاره څوک وایي دا څه شی دی په دې مو پوه کړه او څوک وایي چې دا فراډ او دوکه ده، څوک وایي چې یاره دا خپل چینل یې چلوي. نو زه ستاسو سره په دې باندې خبرې شیر کوم چې یاره دا فراډ او دوکه ده که نه حقیقت کې څه پیسې ورکوي. زه ستاسو سره په ډسکرپشن کې لینک شیر کوم، خپل نه د شریف کارپټو کمیونټي چې کوم لینک دی د انسټاګرام هغه هم در سره شیر کوم په ډسکرپشن کې. زه ستاسو سره ټیک ټاک د هغه لینک هم شیر کوم په ډسکرپشن کې او زه ستاسو سره د هغه یوټیوب لینک هم شیر کوم او زه ستاسو سره د هغه فیسبوک پیج هم لینک هم شیر کوم په ډسکرپشن کې تاسو جوین کولی شئ. او زه لوندې ړومبې ستاسو سره د هغه دغه خیمه چې هغه ګیواوی چاته ورکړه. ما دغه ډېر زیات دی هغه ګروپ کې ما نور تصویران راته میلو نه شو، خو دا بله شپه چې کومه ګیواوی ویستې نو هغې یو څو تصویران ماته میلو شو نو هغه زه تاسو سره شیر کوم. دا دې وګوره دا چې کوم تاسو کتی شئ دته هم بله شپه $50 ګیواوی میلو شوه، د دویم کس ته هم میلو شوه $50 ګیواوی ورسینډ کړي دي پیسې، د دریم ته هم میلو شوه $50 ګیواوی او داسې زما ته هم میلو شوه $50 ګیواوی. نو زه ستاسو سره مزید په دې باندې خبرې کوم چې دا دوکه نه ده، فراډ نه دی. کو چا په ذهن کې چې دا خپل پیج مشهوروي، فالوور سیوا کوي، په یوټیوب باندې سبسکرایبر سیوا کوي، په ټیک ټاک باندې فالوور سیوا کوي، دا هسې ګپ دی. یار سیوا دی کې کوی ما نه پې دغه کېږي پوه شې لایک باندې کو څه ځي نو نه به یې کوم، کو ما نه په دغه کمنټس باندې څه ځي نه به کوم، خو ما ته فایده میلاویږي په لایک باندې په کمنټس باندې. دا وګوره تاسو په سکرین باندې وکتو چې موږ ته فایده میلاو شي همدغه لایک نه او دغه کمنټس نه هغه موږ سره د 28 دنو خپل د یوټیوب دغه شیر کو لکه چې یاره $161 هغه انکم کړی او چې هغه په دې 28 دنو کې ما هغه ریکارډ چیک کو نو هغه تقریبا 600 او 1200 هغه ډالر ګیواوی کړي دي. نو 161 ته نه وباسه نو یار بیا هم څه تقریبا $1040-39 هغه د جیبه ورکو. داسې څوک کولی شي؟ نه، هغه خپل پښتانه په خپلو اخپو ودروي چې زه خپل پښتانه په خپلو اخپو ودروم او د پښتنو ته زه لرنینګ ورکم، ایجوکیشن ورکم. نن سبا د کارپټو کرنسۍ زمانه ده، هر یو کس ورکې انوال دی او که نه دی انوال نو په یوټیوب یا په فیسبوک چې آن کې پیج نو لازمي دویم اشتهار د کارپټو کرنسۍ راغلی، خلکو هغه ذهن چینج کیږي. خو نو چې بیا غلط طرف ته مونږ غلط ګروپونه جوین کوو یا غلط سیګنل طرف ته ځو نو هغه مونږ ته نقصان دی. راشه شریف کارپټو کمیونټي ته په دا کوم چې ډسکرپشن کې ټول لینکونه دغه کوي، فالو کې او جوین یې کې نو ستاسو ته به ټول ته فایده میلاویږي. په کمنټس باندې هم فایده ده، په لایک باندې هم ده. څنګه چې زما نوم پکې راوخوتو یا دغه خلکو 10-12 کسانو یا 18 کسانو نومونه راختي دي، خو نور ما ته ورته وایي چې ما سره هغه ډیټا نشته، خو نور ما خو د وړاندې تیر شوي دي، خو هغه ګروپ دومره زیات دی چې هغې کې ما راونه ویستی شو. راشه یو خو به زده کړه زده کې لکه دی نه یو نوې دغه دی چې کوم فیوچر ټریډینګ کول غواړي هغه یې دپاره هم یو خو نوي خوشخبري ده
شریف کرپټو به راځي ځکه لایف دغه دی چې مونږ خلکو به داسې حساب کوو چې هغه به سیګنل راکړو نو مونږ 10-15-20 منټ بعد واخلو نو هغه به اکثر نقصان کې لاړو یا به لږ غوندې پرافټ راکړو او وخت سره مو به هغه سیګنل پالو نه کړو اوس شریف خپله لایف راځي او مونږ ته به وایي چې یاره دا کرنسي اوس په دې ټایم کې په فیوچر کې بای کوئ یا سیل کوئ چې کو سیل طرف ته روان یې نو درته به وایي چې سیل یې کوئ او کو بای طرف ته روان یې نو بای کوئ هر یو سړی به پرافټ ویچتی هر یو سړی به منافع ویچتی او کم سے کم چې هغه یو سیګنل ته فالو کړې نو ورځې هغه تا ته کم چې درکوي نو $10 نه هغه سیوی تر 40-50-60-70 هغه پرافټ ملاویږي نو چې تاسو په ورځ کې یو سیګنل هم فالو کوئ د هغه والا لایف کې به راځي نو اوس په دې چا هم نقصان نه دا ګیله به هم ختمه شي چې هره ما نقصان دی او ما فایده وکړه او ما نقصان وکړو نقصان خبرې خو به ختمې شي ټولې به د فایدې خبر راشي نو دا به زموږ دپاره ډېره اسانه شي چې دا لایف مونږ ته هغه دغه راکوي سیګنل راکوي او چې کوم وخت کې بای کېږي او موږ یې ښه مزیدار بای کړو د هغه په دغه او بیا چې کوم وخت کې راکوزېږي همغه لکه مونږ ته 10-15 پرافټ راکړو او هغه ته بیا پته لګي چې دا اوس په ښکته کوزېږي مونږ ته به وایي کلوز کړه نو دغه ټایم کې مونږ پرافټ ترېنه ویچت کړو دی خلکو پسې مه ګرځئ چې یاره بس موږ ذهنونه جوړ شوي دې دپاره ځکه چې زموږ ملک کې ټوله فراډ او دوکه ده هر یو کس فراډ او دوکه ده موږ ته صحیح خلک ملاویږي نه چې کوم صحیح خلک ملو شي موږ په ذهن کې دا سوال چې یاره دا فراډ دی دا موږ باندې خپل چینل چلی دا موږ باندې خپل دغه خو لږ غوندې هم چا کرپټو کرنسۍ باندې پوهېږي مطلب دا چې یاره دا بیټکوین شو یا دا نور شو په دې باندې لږ غوندې هم پوهېږي نو د دا ویډیوګانې سرچ کړئ دومره نه دي کړي ټولې 3-4 ویډیوګانې پرې وشوې او هغه تاسو په تقریبا 2-3 غنټو کې هغه تاسو کتې شئ او هغې نه تاسو فایده اخیستی شئ او بیا مخکې زموږ سره په دې ټیم کې شریف کرپټو سره شامل شئ او انشاءالله چې هر یو سړی به ترېنه پرافټ ویچتی خو دا په ذهن کې مه راوړئ چې یاره دا پې خپل چینل دی یاره چلی دی ټول راوتي دي خپل چینلز چلی پیسو دپاره ناست دي کو بل دی خو په مونږ باندې څه نه تقسیموي او نه مونږ ته څه راکوي نو دا واحد پښتنو دپاره خو هغه د افغانستان پښتانه دي کو هغه د هندوستان پښتانه دي او کو هغه د پاکستان په هر دنیا کې په هر یو ګوټ کې کو پښتون پروت دی او په پښتو زبان پوهېږي نو زه د ورته ویم چې شریف کرپټو کمیونټي دا جاین کې د ډسکرپشن زما ډسکرپشن کې دي دا لینکونه ټول جاین کې او دې کې ځان شامل کې او کرپټو کرنسۍ نه پیسې هم وګټئ او کرپټو کرنسۍ باندې ځان هم پوه کړئ راشئ فایده واخلئ دا مو وخت دی پیسه وګټئ کو پیسه در سره نی کرپټو دغه کې تاسو ایسه نشئ اخیستی نو راشئ د شریف کرپټو کې ایسه والی ګیواوی وګټئ انعامونه وګټئ همدغې نه بیا کرپټو کرنسي شروع کړئ او په دغې باندې مزید تاسو په وړاندې دی داسې شته علي خان ته وګوره چې هغه نن سبا په کم دغه کې دی اول بیټکوین ته وګوره چې هغه نن لکه په 2017 کې $3,2900 او نن هغه د تقریبا $67,000 کې چلیږي 72 ته لاړو ډالر ته او دا به ځي 100 به کراس کوي په دې 2-3 میاشتو کې نو ولې په دې کې ځان نه شامل تا سره کو نشته دغه نو $10 یې واله نو ته دې تماشه کوه چې یاره دا په میاشت کې یا 2 کې دا کم ځای ته ځي کو هغه نه اخلي اتیریم دومره کرنسۍ دي دومره دغه دي پوه شوې خو لکه په خپل دغه ماخله شریف کمیونټي جوین کې د هغه سیګنل اخلی نو تاسو ته به غټه منافع ملاویږي او که نه د بل 2 نمبرو خلکو موږ د هغه سیګنل فالو کوو نو هغې کې به هم فایده وي خو هغه تاسو ته به ډېره لیټ فایده ملاویږي نو راشئ او شریف کمیونټي درته یو ځل بیا ویم جوین کې په دې کې هیڅ فراډ او دوکه نشته نو مهرباني به وي
او که زه ما سره که څه داسې نوي نور معلومات راغلو نو هغه به م زه ستاسو سره شیر کړم. نو بس دغه و چې خلکو په ذهنونو کې دا سودا پرته وه چې یاره دا دوکه او فراډ او دغه دی او دا باندې مونږ خپل چینلې چلی او خپل سبسکرایبرس نه، دغه خبره نشته او هغه هم په مونږ تقسیمیږي، هېڅ دغه نشته. که تاسو ته څه دغه ښکاري انفالو یې کړئ، هغه خو ستاسو باندې څه ټوپک او تماچه خو یې نه دی یار چې یاره تاسو ته یې مرۍ کې ګوتې درکړي، نه به ځي انفالو یې کړه چې مزه یې در نه کړه. خو یو ځل یې وګورئ، یو ځل هغه لرنینګ ایجوکیشن واورئ نو تاسو ته به خپله معلومات وشي. زه اوس تاسو نه اجازت غواړم په دې وخت، او که زما خبرو کې څه لږ ډېر اخوا دېخوا شي نو هغې معذرت کوم، او اخر کې درته وایم چې زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، فالو کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ چې زما هم دا فالوور سیوا شي. زه خو فالوور ته راغلی زه یم چې ما سبسکرایبر سیوا شي، نو ما سره دا کومک وکړئ، مهرباني وکړئ. والسلام.